عبدالملک ابن مروان یو زمانه کې بادشاه نو خلکو چې لکه د ابو هریره دې مان لګیا درسونه کوي دا دومره ډېر حدیث دته یاد دي هغه په امتحان کو نو دې راوغوښته او کېنو او د فردینه پورې غاړه یو دوه لیکونکي کاتبان راوغوښته ورټیټ کاتبان او بادشاه یې دې چې سوی ابلي کې خو چې دته پته ونه لګي د پردې نه پورې غاړه خبرې شروع شوې عبدالملک ابن مروان ابو هریره ته وایي ته خو د حضور پاک صحابي او ډېرې خوندورې خبرې دې وکړې او ډېرې ښایسته ښکلې خبرې دې وکړې یو یې د حضور پاک یو څو حدیث هم راته ووایه ډېره ښه ده نو حدیث یې شروع کړل کسان یې ورته پټ کینولي چې دې څه وایي دا لیکې نمبر واري لیکې دی لګیا د حدیث وی هغې یې شاته لیکي ته پته نشته چې دا لیکلی کېږي فل حدیث یې ورته د حضور پاک وی وی ډېر خوند دی راکه خدای دې خوشحاله کا مجلس برخاست شو کال پسې بیا ابو هریره صاحب راوغوښته عبدالملک ابن مروان د دې نه دی خبر کړی چې دا مونږ لیکلي دي او بل چاته پته هم نشته یو بادشاه ته پته ده او یو د دوو لیکونکو کاتبانو ته پته چې کښېنه هغه لیکونکو ته یې غوږ ورته کېدی اوس دته هغه حدیث اوس اورم چې دله یاد دي که نه دي یا وی یاره دې ښایسته ښکلې خبرې کې ابو هریره او د حضور پاک ښایسته حدیث وی پروس کال د دې مجلس کې یو سل حدیث مونږ ته ویلي او مال یې ډېر خوند را کړی دی ابه راته یو ځل بیا ونه وی خو چې ومقه راته ووی بلکل به یې راته وویم نو شروع یې ورته وکړه او هغه لیکونکو خپل کتاب ته کتل نو چې پروس کال یې ورته په کوم ترتیب سل ویلي په هغه ترتیب یې ورته هغه سل ولوستل کال پس دام ورته یادو حالانکه حدیث خو ډېرو هلکه ما خو د طویل لوستلي دي او ما نه خو هېر دي چې کم مې درته لوستلي راته ستا یاد که بل به په حفظو ځایما نه او مکه یې ورته ووي دا م ورته پته و چې پروس کال مې دا لوستي او په ترتیب یې ورته و چې پروس کال یې ورته لومړي سینګ لومبۍ ویلو او مکه یې ورته لومبۍ ووی دویم یې همغسې دویم درې همغسې درې داسې مضبوطې حافظې قسم دې دې خلکو له خدای ورکړی یو ځل پې چا سوال وکړو ابو هریره تا ته ډېر حدیث یاد دي نو هغه ورته وي دیګه امام صاحب کم قرت ویلی و په مانځه کې د هغه نه یېرو موږ نه مکسر یېرې امام صاحب بېګا چپ قرت ویلی و هغه نه یېرو وی ما ته یاد دي چې په لومړي رکات کې دا او په بل کې دا او سارې په لومړي کې دا او په بل کې دا پرون ماقام په لومړي کې دا او په بل کې دا پرون ماسخوتن په لومړي کې دا او په بل کې دا نو د امام صاحب د ماسخوتن قرت ته یاد نه و په ما سوال کې داسې مضبوطې حافظې خدای دې خلکو له ورکړې وارو دا ولې دا خدای دین محفوظ ساتل غواړي دین محفوظ او ذمہداري الله دشته ده نو چې دین الله محفوظ ساتل غواړي او خدای پاک ذمہداري مغشته را نو دقه سي خلق ولا خدای پیدا کړي دا مشهور صحابي دی حضرت وحشي ابن حرب رضی الله عنه کم چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړي دوی چې څنګه راغی مدینه شریفې ته مکه چې فتح شوه دوی پسې طایف ته وتښتېد دوی ما خو ډېر بې جرم کړی ما خو د حضور پاک سره وجلی دی او داسې مې نه دی وجلی ماتې لاسونه ماتې پوزه او شونډې او سترګې او غوږونه پرې کړي او سینه مې والا ټوکلې کړې وه او زړه مې ترې ایستې دی او وینه مې والا رایستې ده د ما جرم د معاف کېدو نه دی و چا ورته ویل که استازي روان دي ارقه او بل استازي لیږي نبي علیه السلام لا نو استازو ته هغه غږ نه کوي نو تن د یو قوم استازي په شکل کې لاړ شه دی راغی د یو قوم د استازي په شکل کې وی چې حضور پاک ته مخامخ ودرېدم وی پېژندم که د ټول ژوند په مکه کې تېر کړی وی ما ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ما وی انت قتلت حمزه تا وجلی دی داسې خو نه وي چې او قد کان من الامر ما بلغک د الله رسوله چې تا ته کومه خبره رسېدلې ټیک در رسېدلې ځکه چې ما وجلې
څنګه راغلی د الله رسول ایمان راوړم مسلمانېږه خو زما ایمان به قبول شي او که نه ډېر لوی جرم مې کړی دی بلکل چې ایمان راوړي ایمان دې قبول خو یو ته یو کار دی زه چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړې پوزه او پرې کړې وږونه او پرې کړې سترګې او هغه ټوټې ټوټې غوښې راته یادېږي نو که ته دا مهرباني وکړې او چې ته جهاد ته لاړ شې او هلته د خپل اسلام خدمت کې او زه دې نینم نو دا به ډېر ښې وی ټیک ته د الله رسول لاړ شام ته یو ځای بل ځای جهادونه یې کول حافظه څونه مضبوطه وه یو دوه کسه هغې لاړل د دې علاقې شام وی چې مونږ سینګ لاړو نو مونږ نه چا تپوس وکړه چې هلکه هغه وحشي ابن حرب دلته دی دا یو پکې د عدي ابن الخيار زوی و وی چې او دغه مخامخې محل دی قلا ده او د قلا سوري ته راغلی ملاس نو د عدي ابن الخيار دا زوی وی ما ځان ټول په څادر کې و نو پټ مې کړه نو کمل مې ځان اوس پر پټ کړه صرف سترګې مې ښکارېدې دې ته مې ځان نښه او ودرېدم وی دې د خپل دیوال په سوري پروت و او تک تور وجود یو لکه د مش غوندې پانسېدلی پروت زمونږ ته ودرېدو ته وحشي وې چې او وی ده دې ورته وایي دا یو ملګري ده خو مخ پټ کړی صرف سترګې ښکاري و ما پیژنې هغه ورته وکتل مخ خو یې پټ و ساري تندې پټ دی وجود نه ښکاري صرف سترګې لکه زنانه چې مخ پټ کړي یخپو ته یې وله وکتل هلکه وي نو خو دې نه پیژنم وي په مکه مکرمه کې یو ښځه وه د ده پلار نوم یې واخېسته عادي ښځه وه پلار نوم یې ورته واخېست پیژنې پوهې نه د عادي ښځه وه د هغې یو ماشوم پیدا شو نو پخوا خو به د خلکو د خپل بچي دیان وله لېږل چې پی وله ورکړي چې ماشوم یې پیدا شو نو ما له وی څوک ښځه وګوره چې دې ماشوم له پی ورکړي نو ما ولې یو ښځه پیدا کړه وی راته وي دا ماشوم مله بوده چې پی ونه ورکړي وی هغه ماشوم مې غېږ کې واوېشتو هغه پی والا ښځې له مې وړو وی خپو ته مې وله کتل په لاره یاره وي چې ستا دې خپو ته ګورم حقه راته ښکاري د همغه خپې دي چې هغه په ماشوموالي کې د وروڼه کې مې ورته کتې نور هغه په وروڼه کې یې نغښتې و صرف خپې ښکارېدې ده ورته مخ ښکاره کوي مکتمه دی ته حافظه وایي نن سبا چې زوی کور ته راشي نو پلار دې تپوس وکړي لکه څوک یې ته زوی څوک نه پېژنې زوی نه پېژنې هغه د خپو نه په وروڼه کې وله خپې لیدلې وې په وروڼه کې او بیا بالغ زلمي دي د هغې نه پسې وله خپې ولیده د خپو نه پېژن چې ته پلان کې دې ته حافظه وایي مضبوطه حافظه داسې حافظې خو نه یې ورکړې یو بل تابعي تېر شوی دی حضرت قتاده ابن دعامه رضی الله عنه دا د تابعي د قتاده هغه قتاده ابن دعامه په سترګو ړوند عربی کې ورته اکمه وایي مادرزاد د مور نه چې مینګ پیدا وي ګره مونږ به شیرجاک ده ته په عربی کې اکمه وایي د مور نه چې کوم لون پیدا وي لیکن خدای پاک والا حافظه ورکړی و یو لوی تابعي سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه د حدیثو درس به کو نو دې به ولراغې ورسره به ناست و حدیث به یې ته اورېده نو چې هغه به خپل حدیث درس خلاص کړي نو بیا به ورته د هلون ناست و نو تپوسونه به یې ترې کول یو حدیث روزانه به دا هلو نو چې یو څو ورځې تېرې کړې نو سعید ابن مسیب ورته وایي
هلکه ړونده صدیات الکاسر استلی کلب صاحب یاد وی دي وی خمو نننی سبق وایا شابه ما څه ووی دا ړوند ورته وی قتاده وی نننی ویم که د لومبۍ ورځې وویم وی د لومبۍ شروع کړه نو په تفصیل یې ورته شروع کړه وی تا نه مې لومبۍ دا تپوس وکړه سألتک عن کذا فقلت لي کذا تا راته دا جواب ثم سألتک عن کذا فقلت لي کذا بیا مې دنه دا تپوس وکړه نو دا جواب دی راکړه بیا مې دا تپوس وکړه دا جواب دی راکړه او په دې میانځ کې مې د حسن بصري رحمت الله علیه نه تپوس کړی و هغه راله دا جواب راکړی نو چې او دریو څلورو ورځو سبق یې ورته تېر کوم په هغه ترتیب چې په کوم یې تپوسونه کړي سعید ابن مسیب ورته وی ارتحل یا اعما فقد نظفتني لونده زه مهرباني وکړه زما د مسجد ته زه خو دې نچول کړمه چې څه مې زده و خو تار څه زده کړل او د خدای شان دې لاندوله دې حافظې مضبوط دي بشیر جان نه تپوس کوه څو نمبر یې د ټیلیفون درته یادېږي دونه ورته یادېږي چې دومره موږ سره موبایل کې نشته دې کله تپوس وکړم د پلان کې څه نمبر دی په ټکې راته د پلان کې څه نمبر دی په ټکې راته او یادې تو بلا نمبر د ټولو دوستانو نمبر یې ورته یادې اوس به زه تپوس وکړم ستاسو مخکې به اوسه نو تاسې مضبوطه حافظه خدای ورکړې دله خدای دې نصیب یو نات یو ځل ورته څوک وي بیا د سبا یاد خدا ورته پته نه لګي بیګا امام صاحب کرومبي رکعت یې کم قرات ویلې دا حافظې خدای پاک بعضې خلکو له ورکړي دې د پای ورکړي چې خدای د دې دیني ذمه داري په سر اخیستې ده چې د دین ذمه داري په سر واخیسته نو داسې خلک یې پیدا کړي یو لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه ورته وایي یو هلک بدله ته د ابو زرعه له دې هلک نوې واده وکړ خو ده له بتر یې خپل استاذ ابو زرعه نه او د هغه نه به حدیث اورېدل په کور ته به لیت نو بعضې زنانه په دې خفه کېږي چې زما دا خاوند کور ته ولې ناوخته راځي او زما ورونو ګورې سنت طریقه هم دا ده ښه چې د ماسخوتن لمونځ وکړي او څه دیني ضرورت نی نو فوراً کور ته به ځې یو خو دیني ضرورت یې لکه جومات کې بیان کېږي تقریر کېږي د حدیثو درس بل بیان د دین نو بیا خیر خو د ماسخوتن د مانځه نه مخکې د دنیا خبرې په شریعت کې منع دي د ضرورت خبرې جیز دي او بې ضرورت چې دا پخوا به خلکو پیسې وي میا به نوسۍ ته پیسې وي او نیکه به د خپلو نوسو ته د ادم خان او درخانۍ ده دا څه شی دی دا هلکه څنګه دي بفیلیانه یادې دي که نه او دا پکې څه ورته وایي مجنون ده او دا لیلا ده ټوله ورځ شپه به په حجره کې خلک ناست و دا قصې به یې کول او دې بوډاګانو چې ماشومان قلارول دا قصې به یې ورته کول او کوچوان به اکثر چې اسپه کته کوه نو سورلو ته به یې قصه شروع کړه په دې به مشغولون دا په شریعت کې منع ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ویله منع کړی دا منع کړی ماسخوتن چې مونځ کې که دیني څه خبرې فوراً ده او که کور د دنیا خبرې ډېره ښه ده ګنې وخت به نه تېری د هلک به راته د حضرت ابو زرعه له دنه به یې حدیث اورېدل ښځه یې پرې خفه وه نو ښځې ورته یو ځل وي دا ته ولې لیک راځې وی دا هغه استاد جي له ځم ابو زرعه له او حدیث دې اورم وی ستا استاد ته جاهل دی هغه له حدیث ورځي چې ته ورسره ناست دی دا ناپوهه استاد عالمانو ته به سپک نه ګورئ ښه او نه د عالمانو بد به وایې په دې خدای خفه کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حدیث قدسی دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چې الله وایي چې زما کوم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي په دې پسې چا سپکه ووي زما له طرف نه ورته اعلان جنګ دی الله وایي یو عالم په لاره روان و ساده سلو او باران شوی و خټې وي یو ښځه خاوند هم په لاره روان نو دې عالم غریب بخپه اوچته اغېستي نو هغه خټې په دې ښځې په جامو ور پرېوته څاڅکي پرې پرېوتل
نو خاون له په غوسه ورله نو راغی او د عالم نه په مخ یو مضبوطه ساپېړه وویسته ویل ما په ښه دی خټې ور وویستې ظالمه په قلار ده لته دې جوړ کړي دی لته یو د ما په ښځه دې خټې ور وویستې دا ملا صاحب غریبي په دا مخ یو سپېړه و دې غریب و عجز و څه به بدل علم و جګړې به کوم دیم را روان دی او هغوی په لاره لاړل کور ته او دې په لاره لاړ اوس خو د خدای جیبه شان دی دې چې په کومه لاره ته هلته د الوی دوکان متۍ واله اوس باران دی یخني ده نو نیکانه ښه ده کم شته متۍ والا وې خدایه الوا مې پخه کړله ښه مدېداره ګرمه او چې لومبي څوک راغی نو لومبي به هغه له خیراتي ورکړو یا به خرڅو دا مولوي صاحب پې ورغی استاد جي لږ دې خوا راشه ولې هله ما بس دا الوا ده او اوس مې تازه پخه کړه او لومبي تو خوره ما ته دوا وکړه یا به خرڅو دې غریبي دوکان ته دننه کړه او ګرمه الوی پې وخوړه چې جمې وي او باران وي او ګرمه الوا وي نو بشیر جان ته خدای خیر کړي چې الوی وخوړه دلته دا کار وشو هلته څه چل وشو هلته هغه هلک او هغه جینۍ ښځه خاوند کور ته لاړه بره چت ته ختل چې ختل د خاوند یې خپه وښویده او بره نه په ټس را پرېوت څه ته یې مات شو مړ هلته مړ شو دلته کې دا مولانا صاحب چې الوانه مړ شو نو وایي یا الله سا عجیبه نښې دي او سا عجیبه قدرتونه دي هم خلکو له څپېړې ورکړې هم پیلواګانې بورې هم څپېړې ورکړې هم پیلواګانې بورې هلته دې څپېړه راکړه او دلته کې الوا راکړه هلته هغه ښځې خاوند چې مړ شو او خلکو ته یې راشور خلک رالل یې وي بس نور پرېږدی خاوند خواستې مړ شو خو دا یو سړي خیره وکړه سړی څوک دی وي دقسې یو مولي صاحب لاړ او دا جامه او دا پټۍ او دا د شا بیرغ وانه نور غرق نه شو یې خواستې مړ شو د پسې کسان په منډه رادل دې غریب په لاره روان دی او راویې ګرځو ورېږه استاد جي تا له چا څپېړه درکړې وه وي یو بیا خو دغه د بر نه پرېوته او مړ شو خیره دې ورته وکړه وی نه قسم په خدای کې مو ورته خیره کړي وی ښځې راولېږلو او که نورې خیرې ګورې غر کې نه کړي نو الله که مې خیره کړي وی بیا دا ولې مړ شو وی دا ځکه مړ شو وی هر څوک په خپل معشوق خفه کېږي زما د خپو نه د هغه ښځې ته دارې لاړې نو ښځه د هغه معشوقه وه خوښه وه نو اپې خفه شو نو ما له یې څپېړه راکړه او زه د خدای معشوق یم خدای په ما خفه شو نو هغه له یې څپېړه ورکړه حدیث قدسی دی ور یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کوي د خدای پاک نه من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب علماء سره به نه چیغئ هغوی پسې سپکې به نه وایې یعنې خدای به یې درنه وباسي په یو ځای نه په بله یې درنه وباسي په بل ځای نه په بله یې درنه وباسي په بل ځای نه په بله یې درنه وباسي دا نه چې د پوړی نه در راغورځي او تا به مل کې او بل ځای به درنه دا شی به درنه وباسي بلکل منع کوي ځکه دا د خدای د دین خدمت کوي دا د پیغمبر په میشن روان دي د پیغمبر میشن هم دا چې د خدای دین خلکو ته ورسوي او عالمان هم لګیا دي د خدای دین خلکو ته رسوي نو چې د خدای د محبوب د پیغمبر میشن یې لاس کې اخیستی او خلکو ته یې رسوي او تا هغوی پسې کنځل کوي نو خدای به نه خفه کړي زما استازی دی او زه یې لېږم یو ځای ته او هغه استازی څوک وټاکئ نو دا داسې شوه لکه چې زه یې ووالم ته څرنګې دا عالمان د خدای استازي دي دي د خدای دا دین خلکو ته رسوي او خدای ورته وایي ورسوئ او خلکو ته هم وایي چې دا زما دین تاسو ته رسوي نو چې ته د خدای استازی وایې داسې شوه لکه چې خدای دې ووو عیاذا بالله نو خدای خو نشي والی خو لکې دې رواني وکړو نو خدای به دا هغې بدله خیر دا پټي یو زیاتي خبره وه نو هغه ښځه خاوند ته غوسه شوه وی ته هغه ملا له ځې څه پې کوې وی حدیث دې زده کوم وی هغه له خو ته کیم نه ورځې څه ناپویه دی بس سړی جوس کې راغی وی ښه که زما د استاز ته 1,00,000 حدیث یاد ني نو ته یې په ما په 3 طلاقو طلاق اوهو خدای دا څه شپه په غم کې تېره شوه ښځه وایي څه ګل مې وخوړل چې ستا استاز پسې مې خبرې وکړې هغه ما څه ګل وخوړل چې خولې نه مې ټک وویسته دواړو دا زوک او اوس پته نه لګي چې څه به کېږي شپه تېره شوه سړی ستومان چې اخر خاوند خو ښځې مې ګند د خولې نه وویسته
دې څوکړل او ما بیا د خولې نه ګن ولېسته د څه خبرې کې استاد یو لک حدیث یاد دی او که نه دي یو لک قریشي دی قرآن شریف شپږ نیم زره تقریبا ایتونه دي او حدیث څو آیت نه کوټې دي بلکې زیات حدیث ته آیتونه نه لوی دي نو څونه ترې جوړېږي حساب یې ولګوې څونه جلدونه د قرآن عمره به ترې جوړېږي سهار وختي لاړه خپل استاد ابو زرعه له وی حضرت تعالی راغلی ما دقسې واقع پېښه شوه اوس دا راته ووایه ما خو ویلي دي که زما استاد ته یو لک حدیث یاد نه نو ته به ما په درېو طلاقو طلاق یې یو لک دي یاد دي که نه دي یاد یې خو ښځه طلاقه نه ده او که یاد نه نو بیا به ښځه طلاق کوي اخو ته زه مزې کوې نه ده طلاقه زه مزې کوې نه ده طلاقه نه دا خو راته ووایه څونه دې یاد دي وی اووه لکه حدیث مې یاد دي اووه لکه مې یاد داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړی اووه لکه احادیث زمونږ او څنګه وی دا تا چې یو لاک یاد کړله ماشاءالله وی دا یو لاک خو راته داسې یاد دي لکه تا ته چې صورت فاتحه دا لومبي الحمد صورت ته څنګه یاد دی داسې راته یاد داسې حافظې خدای ورکړی زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کوم د فقه لوی امام دی دته د حضور پاک شپږ لکه حدیث یاد شپږ دومره لوی عالم شپږ لکه حدیث یادول څه وړه خبره امام بخاري رحمت الله علیه څه وایي د دې عقب حدیث دی بخاري شریف کې تاسو ورته وایي الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه دا کتاب بخاری شریف وی دا مې د دریو لکو حدیثونو را منتخب کړی یو لک صحیح او دوه لکه غیر صحیح دا هغې نه مې دا را جوړ کړی دی درې لکه مې یاد موږ امام ترمذي رحمت الله علیه د حدیثو کتاب یې لیکلی یو ځل په لاره تلم د حدیثو حج تلم د حدیثو یو لوی محدث استاد را سره قافله کې ملګری زما سره په لومړي ځل ملاقات وشو وی ډېر خوشحاله شو وی ما ورته چې حضرت ما سره ستا یو دوه کاپې لیکلي پرتې دي ما ستا د یو شاګرد نه لیکلي دي دوه کاپې او که ادې ما ته لږ ووایې نو ته زه به ستا نیغ په نیغه بېزدار ډایرکټ شاګرد به دی وی ورشه راوړه وی چې ما خپل سامان وکړه نو وی زه تېرو ته وما د هغه کاپې ما سره نوی رانه کور پاتې شوي ما خو اوس خو مې دی مولي صاحب ته وایي چې ما سره شته اوس ویم کې نشته نو وی به چې راپور ټوکې دی کول نو سپین کاغذونه مې داسې راواغېستل وی مې چې صاحب وایه راته وی ما ګوته داسې په سپین کاغذ ګرځوله الګیا دی حدیث وی ما پې ګوته ګرځوله وی ناګانې په کاغذ نظر شو ما ته چې ما پور ټوکې کې دا خو هغه ستاره شاګرد نه چې مې کوم دوه کتابه لیکلي دي هره سره دي اوس خو د سره سپین کاغذونه دي زما وخت ضایع کې مې چې صاحبه هېر شوي مې را سره لیکلي مې دي خو رانه هېر شوي نو ما وی چې اوس به تا ته ملامته شو نو سپین کاغذونه مې راواغېستل خو خیر خفه کېږه ما چې تا څونه ما ته یاد مې شو وی ما ته وی چې واوروه وی چې څومره حدیث راته هغه استاد ویلي ما اول نه اخره پورې مې ورته فرفر واورول وی دا دې مخکې یاد کړي که اوس دې یاد کړل ما ورته دقه اوس مې چې تا نه واورېدل یاد مې کړل وی داسې حافظه خو مې د چا نه ده لیدې او د ډېره ناشنا راته بله ووایم دې په آخر وخت کې په سترګو ړوند شوي بوډاګانو نه تپوس وکړې پخوا چې به مونږ حج له تلو زما سترګې جوړې وې نو چې کوم سړی به په اوښه سورو نو دلته یو قونه و د هغې خرام په دې لار را ټیټ شوی و نو هغې سره به یې سر جنګېده نو سر به یې ښکته کړ چې مونږ جوړ و مونږ به دا چل کوو نو ما اوس هم دا سوچ وکړو چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته نو ما سر ښکته کړ او تاسو وایئ چې اونه نشته خرام نشته نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی دی معلومات والے نو چې ذکري د مشرانو نه تپوس وکړو نو مشران ورته وي دا مولوي صاحب ټیک وایي دلته پخواونه وه ازغه شوه غورځېدلې ده نو چې څوک به په اوښه سورو نو سر به یې ښکته کو ګنې سر به یې ورسره جنګېده زمونږ د کتابونو کې یو ډېره کوټي کتاب دی نفت العرب ورته کې یو واقع ده
یو سوالګري سوال وکړ خیر راوړی خدای مو بخه د ده د لرګي په کاسه کې ولا خیر ورکړ هغه سوالګري هغه کاسه وتښتول چې د دا خو ړوند دی راپسې منډه نه شي وهلی ویې تښتول نو ډېره موده پس دی په مینا کې ناست و یو سوالګري چغه وواله وی خیر راوړی خدای مو بخه ده کلک د مته ونیوه وی هغه کاسې والا خو نه وی یم مکه یمه وی ټول کاله پسې د اواز نه و پېژنده و بشیر جان سره هم څوک میله وکړي هلکه نن به ټول تقریب پتا دی یار نو خطا دی وایي پلان کې په خیر پلان کې په خیر اواز د خلک پېژنګلو کوي داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې زمارونو د دې نه زیات درته وویل زمونږ شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په یو میاشت کې قرآن شریف یاد کړی دا حافظه نه او مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه چا چې د ابو داود شریف شرح لیکلی بدل المجون په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند سے د مالټې په جیل کې تیز و په تور اوبو کې انګریزانو نیولی ده والا ځان ورته هغه چې د جیل دا روغه ورته امام دننه کا تا لکه روغه کلی وانې هلک د جیل نه تښتي ورته ما دننه کا یو زه مجرم یم وي څه جرم دی کړی دی وي زما شیخ الهند چې کوم جرم کړی مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه ستا نوم څه دی وي زما نوم حسین احمد دی وایي بس ټیک ته تا پسې خو زموږ پولیس والا ګرځي هغه چې په خپله راغلی نو چې دننه شو جیل ته نو شیخ الهند صاحب ورته وایي حسین احمد تیم راوستی وی صاحب ستا خدمت له خدای راوستم نور غږ یې ورته ونه نو د رمضان میاشت شو شیخ الهند صاحب وی اله څوک حافظ وګوره چې ختم په تراو کې رانه لال نشي ځکه په ژوند کې مې دا سنت چېرته نه دي پرېښي نو په ټول جین کې بارکونو کې چې معلومات وکړل یو حافظ هم پکې نو نو شیخ الهند ډېر زیات خفه شو وی حافظ پکې دی او دغې وخته پورې لا شیخ الهند صاحب هم قرآن شریف نو یاد دی ګړې وروسته بوډاوالي کې یاد کړی یو حافظ هم نشته په ټول جیل کې څه کال خو به دا سنت زموږ نه پاتې شي مولانا حسین احمد صاحب ودوی صاحب ته ماته دعا وکړه چې ماته خدای یاد د ورځې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراو کې په اوروله ورته دریم یو میاشت تېره شوه په دې میاشت کې 30 سپارې قرآن هم یاد شو او په تراو کې ومرو شیخ الهند صاحب خاطې یادولی چې زه به نه یادوم هغه پې شروع که 2 میاشتې کارم قرآن شریف یاد یو مولانا صاحب د هغه خپله یو واقع ذکر کوي ایمانه 2 داسې کاره شوي دي یو ښه دی او یو بد دی چې دا دواړه کارونه په ژوند کې به د چا نه هم نی شوي یو مې ښه کار کړی دی ژوند کې به نه چا کړي نه به یې څوک وکړي یو مې بد یو کار کړی دی چې اب هم په ژوند کې نه چا کړي نه به یې وکړي شاګردان ورته مولوي صاحب دا راته ووایه چې دا ښه کم او بد کم وی ښه دا و چې د عالمانو مجلس کې ناست دوی عالمانو زما صفت شروع چې دا ډېر ښه ملا دی خپلو ملګرو او ډېر ښه عالم دی او دا صفت دی او دا صفت دی خو یو نقصان پکې شته چې قرآن یاد نه دی حافظ نه دی او زمونږ د کلي پلانکي سړی ډېر ښکلی حافظ دی پلانکي مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی پلانکي مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی دوی په هغه مجلس کې د حافظانو صفت وکړو او زما صفت یې مو که خو زما حفظ یې پکې یاد نه کړه چې حافظ نه یاره وایي چې رالم نو قرآن شریف ته کېناستم نو چې کېناستم نو په 3 ورځې کې مې قرآن شریف یاد کړ دا مې هغه ښه کار کړی دی چې دا به نه چا کړی نه به یې څوک وکړي وایي بد کار مې کم کړی دی وایي بد کار مې دا کړی چې یو مجلس کې ناست و د دې عالمانو خلک صفت دا چې تقریر لی راغوالي دا اکثر دې صفتونه کوي زه مې دونه ډېر صفتونه وکړل ډېر زیات چې ما په دې اړه کې وایي چې هلکه واقعي زه خو لوی مولی یم
او واقعي زه خو ډېر نیک یم وی قبر راکې راغی عجب خود پسندي کې ورته وایي دا رضان راته خوښ شو ورځ د جمعې وه وی چې کور ته لاړم د جمعې مانځه نه مې ځان تیاروم نوکونه مې واغېستل زیاتي ویښته مې واغېستل نو ګیرې مې غټه شوې وه نو قانون دا دی چې ګیره چې غټې شي نو که وله ګوتې نور هم خیر دی خو که د موټي نه زیاتي اخلي نو هم خیر دی نو زما د ګیرې ویښته غټ شو نو ما قینچي را واغېسته چې دا موټي به پې کېدم او دا زیاتي به ترې کټ کړم نو ما وی دا کار شروع وی قدرت الهی ته ګوره موټي مې چې ولګاو نو خطا شوم د موټي نه مې بره پرې کړه نام دې نه بره مې پرې کړه او خیال مې رانغی د موټي نه مې چې بره څنګه پرې کړه ومې لامبل او جومات ته را روان شوم یو م راته نیغ نیغ ګوري چې خدای دا په مولي صاحب څه چل شوی ده خو د ګیرې نه سپلو برش جوړ کړی دا څه بلا پې شوې ده او پوه شوم بس وراوتې ومسیم په ممبر کې ناستم یو م راته مولي صاحب ګیره دې ټینچي کړ مولي صاحب ګیره یو داسې چل شوی دی ما وی بس وشو چل نو غلطي وشو غلطي ما خو پې موټې کېښود او ما وی لاندې کټ کوم او پې نه شوم د بره نه مې کټ کړه نو ګورې بیا چې څوک ځان کې کبر عجب تکبر پیدا کړي نو که مضبوطه حافظه د درې ورځې کې قریانه یادي نو خدای وزره دا چلم بیا کوي کبر باندې کوي پته ولګېده چې دا لویه حافظه دا د انسان خپل کمال نه دی دا د خدای له طرف نه الله یو داد ورکړي ویره بعضې خلک حفاظت به کوي زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم و د احادیثو لوی استاد مسلمه شیخ الحدیث په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث و بیا لال دابیل ته دابیل کې شیخ الحدیث و او زمونږ د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د ده استاد نو زمونږ باباجي وي زما م استاد و زه م درس ته ناسته مې کړې باقاعده دوره حدیث نه وی درس کې به ورسره ناسته کړې هغه له چې خدای کومه حافظه ورکړې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یو ځل ناستو علامه شبیر احمد عثماني صاحب څوک دی دام شیخ الاسلام دی لوی عالم او دومره لوی عالم دی شبیر احمد عثماني صاحب چې دا مسلم شریف یو شرح یې لیکلی د فتح الملهم ورته وایي فتح الملهم ورته د مسلم شریف شرحه ده واقع یو مغسې وه نو دی وایي وی زه حیران په دې وم چې مسلم شریف په دیوبند کې ما خوله خوبه دغه ورځو کې شرح یې ما لیکلې ده او ما ته یاد نه چې پلان کې ځای کې دی او شاه صاحب خدای خبر چې څو کاله مخکې مسلم شریف خولې دی ویلې دی او هغه ته یاد نو په دې ګوجراواله کې یو ځل څه مناظره وه د غیردینو سره جج له لاغل نو چې هغه کوم غیردین و نو هغه یو کتاب جج ته پیش کړ وی صاحب د دې مولیانو دا کتاب دا دې لیکلی او دا مسئلې پکې زمونږ لیکلی مولیان چپ شو واقعي هغه د دیوبند علماو لیکلو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته وایي جج صاحب ته را دا کتاب د لاس لیکلی کتاب ته یې داسې وکتله مخامخه وی جج صاحب دې کې یو جمله پرېښې ده دې کتاب کې د دو کرښو کې لاندې یو کرښه په منځ کې پرېښې ده عبارت ځکه خطا شوی وی تا سره څه دلیل دی وی دا کتاب ما ته یاد دی عبارت ما ته یاد دی جج وی بل کتاب بل تاریخ کې راوړی چې بل تاریخ کې ولې کتاب راوړو چې انور شاه کشمیری سے میرو اکا سټی کو خطا یا ورته وی صاحب تا ته څه پته وه وی 20 کاله مخکې مې دا کتاب لوستی دی 20 کاله او راته یاد رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي الله پاک انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو دا قرآن د حفاظت سره الله د ټول دین د حفاظت ذمہ داری اخیستې ده تر قیامت پورې به دین محفوظ وي حدیث پاک کې راځي
لا تزال طائفة من امتی، همیشه به زما د امت یو ډله وي ظاهرین علی الحق، حق بغالبی، ظاهرین علی من ناواهم، او په دشمن بغالبی، یقاتلون علی الحق، او په حق د حق په مقابله کې بلګي خپل جهاد بکي، حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، اخیری با د دجال سره د دې مقابله راځي. اسلام به نه رکیږي، دا به غالب ان شاء الله، او قرآن به نه ختمیږي، دا به تر قیامت پورې موجود وي، او د قرآن شرح حدیث دا به هم تر قیامت پورې محفوظ ان شاء الله. او که څوک پکې په دامینس کې سرد او بدل اخوا دی خوا کوي، نو حقانی علما خدای پیدا کړی دي، هغه حقانی علما به د هغې تدارک کوي، خلکو ته به صحیح او غلط ښیي، ښکاره کوي. وایي دې انګریزانو څونه خوارۍ نه دي کړي، د قرآن په مقابله کې دوی غلط معانی لیکلي او بازار ته یې رسېدل، لیکن علماء کرام او حافظانو چې غلط ته کتلي دي، نو فوراً یې خلکو ته اعلانونه کړي دي چې لکه دا قرآن غلط دی، ګورئ پلان کې کارخانې چاپ کړي دي، ګورئ کارخانه توبې وباسي چې موږ نه غلطي شوې، د غلطي نه خلک بیا پارې پابندي ولګوي چې د دې قرآن شریف به بالکل نه خدای د دین حفاظت کوي. د حضور پاک مبارک د زمانې نه واله تر اوسه پورې داسې خلک خدای پیدا کړي، او زرګونو مسلې به د قرآن شریف ته راایستلې، او په سوونو مسلې به د یو حدیث نه راایستلې، او په هغې ګډ کتابونه لیکلي. د قرآن قسم په خدای دومره خدمت شوی دی چې دومره خدمت په مخ د ځمکه یو کتاب نه دی شوی. دیم نمبر لوی خدمت چې شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیثو شوی، او دریم نمبر چې د ټولو نه لوی خدمت شوی دی نو هغه د هغه مسلو شوی دی چې د قرآن او د حدیث نه ښکلي شوي دي، هغې ته فقه وایي. د خلکو خدای بینه ور سره پیدا کړ، د خلکو خدای محبت ور سره پیدا کړی. تاسو ګورئ د قرآن شریف څو نافظات دي. یو ځل تللی مسواک ته، انت ما یو شاګرد و، د هغې د جینکو مدرسه ده، نو ما یو ماشوم راوستې پوټینی ماشوم دومره، ما ته یې مولوي صاحب د دې نه تپوس وکړو، دا د قرآن حافظه ده. چې ما ورته وکتل مې بعض انسان د عمر نه زیات یې خو قد یې راکوټي، مې بچې ته څونه عمر یې؟ وایي زه د 12 کال وي. پوټینی ماشومه میں ټول قرآن دی وی یاد مې دی، مې تاسو وروره قرآن شریف په قرآن شریف کې مې ته ځای په ځای تپوسونه وکړل، داسې فر قرآن، او یوازې د قرآن تلاوت نه، د تجوید د اصولو مطابق تلاوت یې راته وکړ. یو ځل مې دا دی د کیمپ کې مونځ کوو، نماز خوته ده، نو ما صورت یوسف تلاوت وکړو، اوس مې لا یېرم دی، نو ما هغه ځای رانه ټکې یېر دی چې کوم ځای مې لوستی، نو ما نه یو ټکي پاتې شو، خو هغه داسې و چې که ټکي پاتې هم شي نو مونځ پې صحیح کېږي، منه نه دی. سلام مې وګرځو، نو یو سړي یو ماشوم په غېږ راپسې راوست، په غېږ کې راوست، دونه پوټینی په خپله قدم اخېسته خو په غېږ کې راوست. ما ته وایي مولوي صاحب زما دا زوی وایي چې دلته یو ټکی غلط وی. مې ته ودروه، غېږ نه یې پوس کړ، شاته ولاړو، وایي بچې کوم ځای مې غلط وی؟ وایي دا پلانکې ایت کې یو ټکی پرېښو، مې ته ووایه، هغه راته ووایي، نور علما شاته وله مې دې ټیک وایي، هغوی ټیک وایي. مې بچې دا صورت ته یاد دی که ټول قرآن؟ وی نه، وی ما ته په قرآن شریف کې ډېر صورتونه یاد دي، خو دا صورت یوسف مې پکې یاد کړی. څومره جینکۍ د قرآن شریف حافظان یو، هلکان ځای پرېږده، څومره جینکۍ دا د قرآن شریف حافظان یو، او څومره هلکان او ژبه پردی ده. زه پښتون ته پښتو یادول اسان دي، عربي خو پردی ژبه، غټ کتاب او متشابه ایتونه یو بل سره. دا خدای پاک د مسلمان په زړه کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې الله د خپل ځان سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې د دین سره خدای مینه پیدا کړې ده. نو سړي بچې لا پیدا ني او په لکه د ارماني. ډېر خلک ماته ویره جي دوا وکړه، که ماله خدای زوی راکړ زه به پېښې کړم، یاره که ماله خدای زوی راکړ زه به عالم جوړوم. تاسو هم دا نیتونه وکړئ، دا ښه خبره.
ډوډۍ خدای ورکوي. قسم په خدای کله کې دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به د کوم ځای نه. روزي د خدای په لاس کې ده، عزت د خدای په لاس کې دی، ژوند د خدای په لاس کې دی، مرګ د خدای په لاس کې دی. دواړه جهانه د خدای دي او موږ ټول د خدای یو. داسې بچې ځان نه وروستو پرېږده چې ستا دپاره فایده مني، اب عالم او حافظ وي. او که داسې بچې د نه وروستو پاتې شو چې هغه رشوت خوري، هغه زناکاري، بدعملی، ډاکوي، غلي، نو قبر کې به یې درته ښه مضبوط کوتک نیولي. هم به دې وډبئ چې دغه تا پرېښې د ګند ځان نه وروستو پرېښې. نو څه کوې ته شوه بیا؟ په هر کې خبره مې دې پورې کوله چې الله پاک د دین د حفاظت ذمه داري اخېستې. نو ډېر لوی لوی خلک دا ډېر لوی تاریخ چې ما دا یو څو مثاله درته درکړو. یو اخري بل درته ویم نو بس کوم. یو لوی عالم تېر شوی دی ابن شهاب زهري رحمت الله علیه. محمد د ده نوم و، د پلار نوم یې مسلم و، د نیکه نوم یې عبدالله و، د نیکه د پلار نوم یې عبیدالله و، د هغه د پلار نوم مسلم و، د هغه د پلار نوم شهاب و. نو خلک ورته ابن شهاب زهري وایي. داسې مضبوطه حافظه وه چې بازار کې به ته نو غوږونو کې به معلوم چې ګوتې منډوي. یا ورته ویې ولې؟ وی د دې خلکو دا شور او دا چغې خبرې اورم، وي دا مې بیا یېرېږي نه. داسې حافظه. او زما غرض خو د رسول الله مبارک د دین یادول دي، نو بیا دا خبرې راته یادېږي هغې ته نقصان رسي. داسې حافظې خدای ورکړ، دا د دین حفاظت. نو رب العالمین په قرآن حکیم کې اعلان کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو یو د حفاظت ذمه داري چې الله غشتر یو ذریعه دقه ده چې خدای داسې خلک پیدا کړي دي هغه صحابو زمانې نه والا چې هغوی د خدای مضبوطې حافظې ورکړي دي او دغه قرآن او قرآن سره متعلقه چې کوم نور څیزونه دي هغې په حافظو کې مضبوط ساتلي. یو ذمه دار یو دار. او دویمه ذریعه د حفاظت هغه عالمان او حافظان دي، دا حافظې د دوی دي. او دریمه ذریعه د حفاظت هغه دینی مدرسې دي او جماعتونه دي. په دې کې خدای دین محفوظ کړی دی. دا الله د مسلمانانو په زړونو د مدرسې بیا څوک چلی؟ هم تاسو چلی، تاسو سره امداد کوئ. نو دین زمونږ دین دی، ها خدای مونږ له راکړی دی. الله وایي الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. نو خپل یې ورته نعمتي انعام ویلی دی، زما خو انعام دی. خو دیني یې نه دی ویلي، دینکم ستاسو دین دی. دوه قسمه پریشانې دي. یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې. که یو سړی یو باغ کري واحد جنت دی چې هغې کې تکلیف نشته. لیکن یو هغه تکلیف دی، هغه مصیبت دی چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي، زه څوک یم، زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم، د ښځې د لاسه ښځه خاون یادوي، ګاونډي ګاونډي یادوي. دا ولې رونو مونږ الله یېر کړی دی. او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو، زه یېر کړم، دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه، نو جون به وله تریخ کم تریخ. دی به سارم خپی ماښام به م خپی، د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي. دی د دنیا جون تریخ دی. او آخرت کې به سي ونحشره یوم القیامت اعما. قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند دی ړوند. قال لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. الله ړوند دی ولې را پاسولم، دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې، زه خو په سترګو جوړومه. الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها. تا له زما آیتونه راغلي او تا یېر کړي، تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې، زه دې یېر کړی یم. وکذلک الیوم تنسا. نن زما نه م یېرې. د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی، نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی.
لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی. خپکیږي ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې رومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې ود کېږي په سینې موبایل پروتي دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل پلار د ټریفک پولیس موبایل او پلارو کې خلق موبایل او دا ټچ موبایل او پاغه ټول ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی. خدای ير کموږه الله ير کا الله به مونږ څنګه یاد کی. الله وی فذكروني اذكركم ما یاد کا دې یادو فذكروني ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کې اذكركم زب تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما سکار تاسو یادو ما نه یادوي ز تاسو سره مدد ولې کو دغه پریشانه کې به پروته ټینشن کې به پروته ګورو بسره هم خدای ير کړي الله یاد کې مسلمانانو لکه خدای یاد کې ذکر کوي تسبیح جیب کې واچوي لا اله الا الله الله ذکر کوي الله الله کوي. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرید او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ و اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د سرو سپینو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د هیرو جواهرات او لالونو ملغلرو نه ډکې دي. اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي خو چې زما زړه د کم سیز نه ډک دی قسم په خدای د مغولو بادشاہانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی. ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده زما زړه کې چې کوم سیز پروت دی د مغولو بادشاہانو تاسو ټول چې راجمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی. خلک حیران دي چې لکه څه پروت دی دی پخپله وایي زما زړه کې الله پروت دی. ولذکر الله اکبر زما زړه کې الله پروت دی چې زما زړه کې الله پروت دی د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی. تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی زما الله ما سره دشمن هم خپل راوستی شي. او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی ډېر لوی بزرګ هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی روجې قیام اللیل د شپې عبادتونه الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري مخایه. دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي دا به جنت کې سړي سړی د خپلې ښځې کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شو او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي. ما ته الله د جنت ملګری وښایه. الله ورته د جنت ملګری وښولاوې یو حبشیه جنۍ ده په حبشه کې د پلانکي ځای کې کلي کې ده د پلانکي محله کې ده نوم یې میمونه دی شپونکې ده. څه شوه وی ګډه چیلی په مخه کړي دي مخامخ دې خوا تللی ده نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډه چیلی سره دی ورپسې لاړ. چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وې دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده مونځ کوي ښکار کې شرمخان څوکیداران دي چې سلام یې وګرځاو شیخ عبدالواحد ورغی میمونې ته وی وی ته میمونې وی او ته څه وی او ته وی وی ای عبدالواحده زما او ستا د ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې زما او ستا د ملاقات ځای جنت ته دلته څه کې وی ما د الله نه سوال وکړه چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری نو الله وی زه ورشه الله را لېږلی ما خو یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې نه کوو د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلی ده
دا خو د یو بل دشمنان دي دا خو عجیبه علم هلته ګړې چیلی دي شرمخ د ګیر چاپېره تو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګړو چیلو حفاظت کېږي دا د شرمخانو ګړو چیلو جوړه دی کله راغلی ده او ورته وایي د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلی ده کله نه چې ما الله سره جوړه راغلی ده بس د الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلی ده ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې مونږ سره الله څونه څه نه دي کړی او څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه نو مونږ ټول ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک دروغ ټول دروغ په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې په دې د دین خبرې ولې نه اورې په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږې نعتونه واوره حمدونه واوره په دې د علماو بیانونه واوره دا غلط مې استعمالوه الله مه خفه کوه الله مه خفه کوه او که الله دې خوشحاله که د خوشحالو کارخانه الله سره ده ابه تا خوشحاله کی او که الله دې خفه که بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده بیا به الله هم خفه کوي دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یارېږئ دا راځي په دنیا کې دا هر چاله لږه لږه پریشاني راځي بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځېږي دې سره مرتبې بلندېږي لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي په دا سر دله ټک درکړي په دا بچي دله ټک درکړي په دا مال دله ټک درکړي دغه شی بیا ښه نه دی هغې نه دی الله مونږ ساتي زمونږ حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي اوس ورته چیف جسټس وایي د هوايي کوټ هم نه د سپریم کوټ چیف جسټس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وایي څه وصیت راته وکړه نو عقل دا وایي چې امام صاحب ورته ویلی وي چې ګورې نوکري دې ده تنخوا لالکه ښه هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي او ته بعد قاضي جوړ شوې بې انصافي ده نه ونه شي ګورې د انصاف کار کوه هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې په کار دا وه چې دا نصیحت یې ورته کړی وې لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي دا نه وایي چې عدل کوه دا کوه هغه ته پته وه چې دا زما شاګرد به کوي انصاف هغه کې دا شی شته هغه ته پته وه چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی زما غیږ کې لوی شوی دی ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دی زه پیژنم دا هر څه به کوي او ورته څه نصیحت کوي استاد جي نصیحت راته وکړه چیف جسټس شومه د دنیا لوی جج شومه څه به کومه وایي بچې د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دو فایدو لپاره یو چې ته د الله ذکر کې الله به دې مدد کوي لوی ذمہ داری دی په سر پرته ده د الله ذکر کې فذکر الله کا الله به دې یادوي او الله به تا یادوي فاذکروني اذکرکم او دویم چې ته عدالت کې ناستې تا ته مدعي مدعی دواړه ولاړي او ستا په ژبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلق به مو چې وګوره قاضي صاحب ذکر کوي موږ به هم ذکر شروع کړو ستا د ذکر د وجې به خلق هم د الله ذکر کوي خدای هم به مړي له اوږه ورکړي د مړي کټه بیا خلق مړی ورته وایي بیا هغه خشته نوم نه علي پلار نه وایي بابا نه وایي جنازه ورته وایي مړی ورته وایي خیر او خلاص او چې جمدی وي څونه عزت یې خلق کوي مړي باندې بیا څوک څه کوي ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی مړی او نبی علیہ السلام فرمایي وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی ګورې وی انسان دا بدن د دو څیزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وی او بل ته روح وی دا دو څیزونه روح او بدن که دا روح تلار بیا ورته څه وایي مړی چې دا روح پکې وي جمدی دی چې دا روح پکې وي ځمکې ده او چې دا روح ته وت بیا یو ګز ځمکه ده
یو 2 غزه ځمکه ده چې دا روح پکې وي فوم بالغ ورته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او په فوم پروتي چې روح ته اوته نو بیا په پوزه کې پروتي د جنازې په کټ کې پروتي چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وې د دې ټولو کائنات روح زمانوم دی زمانوم په کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدي وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې ترسو په مخ د ځمکه زمانوم غشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زمانوم بن شو روح دی وت کائنات مل بیا به قیامت راځي هغه ته او بادشاہ دی وزیران هم دي لوی مجلس دی نو د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار دادي چې نصیحت پکې داغه د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي نو او ته وی ابو علي ابن سینا فلسفي دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دونه دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خو خيارو هغه ابو علي ابن سینا ته مخ راوړو وی اے خر تو چه داری وی خر ته په څه پوهېږې اے خر تو چه داری خر ته په څه پوهېږې نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفي دی او ټول خلک یې قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناست دی وزیران هم ناست دي او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خر ته په څه پوهېږې نو هغه بیا څه چل پې کېږي لکه خفه کېږي نه خفه کېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته یې د هغه رنګ زیړېده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمنو دی شرمنو ما بادشاه وزیرانو مخکې د راته خر ووایي هغوی د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیمې ما تا ماته خر ووایي دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما ته خر ووایي دا خو زه په شرمونو دی ملا صاحب وشرمولم چې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد ناغرقده کړی بیا مخ ور وی حکیم صاحب ابو علي ابن سینا دا څه چل در باندې شو خولې د نه بیږي رنګ دې زیړ شو وجود دې رپېږي څه چل در باندې شو وی تا ماته خر نه وی خر دې راته نه وی نور څه چلو شو خواجه صاحب ورته وی ابو الحسن خرقاني وی یو خر د کې دون انقلاب راوسته خدای نوم به انقلاب راولي که بنه خر مې درته وی اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نه بیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغشتی دی که نه بې قصده په ټوکو کې بیا هم کمال یې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طایف ته لاړ حنین او تاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته یې بانګ ووایه حضرت بلال بانګ وی ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدی چې تر بانګ یې نه و پېژندلې او کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېښې یې کولې بلال به الله ماشومان خو کوي دا پېښې که نه بلال به الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشومانو په وخت ماشومانو هم د بانګونو پېښې کوي پېښې به ته چې مونځ کوې چې د ماشومه لور دی نوسی دی وي یا ماشوم زوی دی نو هغه هغسې ښکته پورته کېږي ماشومان کوي دی پېښې کولی رسول الله مبارک صحابو ته یې دا واړه راونیسې وړو منډې کړې یو یې پکې راونیوه نورو کور ته منډې کړې یو یې پکې راټینګ کړه هغه ته به ابو محذوره وې یری بس نبي علیه السلام ته یې ودرو او یریدو چې بچې مه یریږه وی څنګه دی وی وایه پېښې شا به وایه هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ورپسې بیا وایه شابه څنګه دی وی د هغې حافظې مضبوطې وې قرآن چې به یو ځل د حضور پاک نه واورېد بیا به یې یاد و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچې دا یو ځل بیا ووایه او لږ په زوره ووایه دا یو ځل بیا ووایه په زوره ووایه هغه لږ په زوره کړې
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. इज़ा मख के हुआया मख के वही छे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह. और रसूलुल्लाह मुबारक पर सर वलदा से ला से खौदे چې دا پیخې د بانګ په کول چې بانګ اخلاص کا ابو محذوره او توي رسول الله مبارک تا وی سب دا کلمه مې لکه کې ناست مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو ظلمات وي لمه کې ناس لکه کې ناس بس مسلمان مې کا کلمه وتوي په مطلب پوي کا مسلمان شو وته بچے دا پیخو والا بانک چې تا باندې موي کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کلم دقه سي بانک بوي نو حضرت ابو محذوره چې په بانک وي دا سي به وي اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي پیخې په پیخو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته به پیخو تسبیح د لاس کی او الله نوم اخلي رښتیا وایه خدای به تعالی کمال درکوي که به نه درکوي د الله نوم کې خو ډېر برکت حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې ګډې چیلې په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې څه ناسه سرولې د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډې چیلې سرولې یو هلکو ډېر خوش اواز او خشته اواز سره هغه ډېر په خوش اوازۍ د الله نوم واغېسته سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت د الله نوم واغېست د الله خشته صفات دي اوس دې واغېستل نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو وی بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش اوازۍ راته ووایه چې څنګه دی ووایي هغه هلک ورته وایي باباجي صبر راکې هغه پیغمبر دی اوس وی باباجي صبر راکې وی بچې دا نیمې ګډې چیلې ستا شو ده قربان د الله د نوم نه ووایه راته هغه ورته بیا په ښکلي اواز وی سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت یاره بچې ډېر خوند یې راکړه یو ځل به بیا راته ونه وی یو ځل به بیا ونه وی بابا بیا به څه راکې وایي دا باقي ګډې چیلې هم ستا شوې د الله د نوم نه قربان یارانو زموږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته دروغ نه وایو الله هلته بانګ ویلې کېږي دلته زه په موبایل خبرې کوم تبې نه ده موبایل باندې چا سره خبرې کوې ملګري سره ملګري ښه دی که الله ښه دی نه الله خبر ته بد بند کړه موبایل هغه ته یې رو بانک شروع شو وروسته به خبرې کوه بند کړه هلته اقامت شروع دی ته هلته جومات نه وځې ها هلو هلته هلو هلو کې او بار خبر او څه مړه زموږ د موبایل به څه خبرې څنګه یو جوړ یو په خیر یو موږ لړستړي کې کله کله څوک بعضې ټلیفون به وکړي راته څنګه یې ښېمه بیا څنګه یې بیا هم ښیم نور څنګه یې نور هم ښیم ښه نو بیا څنګه یې نو ښېمه که نه او نه ستا را نمبر مې پیدا کړه چې به چې تپوس وکړو ښه نو څنګه یا خدای نو څنګه یې خو دې شل ځله وې ښیم که نه دا زموږ خبرې یو خبره شل ځله لس ځله جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته څلور دي که پنځه هر جیب چې ګورې د موبایل ډک دی بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی دا یې غم نه خلاص دی سترګو ګناه نه کوي هغه واړه دي ورسره او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبرې به ورته یادي خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه بچي جانه داسې ده که او زما څه نمبر دی ځه هغه دې یاد دی موږ د خپل نمبر اکثر نه یاده خپل خو خیال یادي خو دا نور نه یاده او دته بیا ټولې یادي ښه حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس
دلته بانګ ویل کېږي هلته حلو دلته اقامت ته هلته حلو تکبیر اوله فوت شو حلو هلکه هلته تلاوت به کوي ټنګ موټنګي زر به قرآن شریف بند کړي خبره یاده کړه خدای نیکبخته خدای مخکې دی که بنده مخکې دی یا سادهګانو په کوم طرف روان یې شیطاني وسوسې دي هغه مینه دې ته وایي اوس نو بیا ورته وایي صبر راکړي باقي بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي بابا جی صبر راکړي ګډه چیلی خدای م راکړی نور به څه راکړي بچې دا ګډې چیلی سرول به غواړي که نه زه به یې دله وسروم شپونکې به دې شم خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه وی بابا جی مبارک زه انسان نه یم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی دې له رب رالېږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا م غورځې دا یو سوال جواب له ورسه ملک الموت وی ښه ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې څه وی وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې دې چته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب دا خو دوست سره ملاوی بس وی عجل 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 زما روح زما صاحب بدن دا الله د ملاقات نه قربان زر ساو باسا چې دوست مې زر ورسم زما رونو دا الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله یو تاتاري بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي په هغه دربن باندې حمله وکړه خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمانو ډېر ظالمانو نو چې دې سیک او دا دربن د مسلمانانو ښارو نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی خو به اوس موږ هم وجني زموږ بچي به هم وجني ښځو سره به مو سراسر څه کوي بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو تښتو ته هجرت کوو که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو ټول کلي د دربند نه ووت مسلمانانو تښتېده تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه کلي ګاډو څوک شته نه نه هلکان شته نه جینکې ټولو خلکو هجرت کړی تښتېدلي بس دیم خوشحاله شو وي زما روبه مو لیده زما د راتلو نه مخکې را دې کلي خالي پروت دی وی صاحب یو دوه کسه پکې شته وی څوک دي وی جومات کې یو دوه کسان دي وی راولې راوسته شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی پیر دی دی راوسته اتکړی ورته واچولې او یو ورسره یو مرید دی هغې هم راوست اتکړی ورته واچولې تاتاري بادشاه ورته وایي شهزاده وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم وی او وی زما روب درته معلوم وی او وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه وی او وی ته ولې ونه تښتېدې اخر ولې ونه تښتېدې وی زه خو د خدای کور کې ناست یم د خدای کور ولې پرېږدم خلک خپل کورونو کې هغې پرېښودل زه خو د الله کور کې یم د الله کور ولې پرېږدم وی اوس برته پته ولګي داسې صدا درکړم چې یاد ساتئ ټول ما نه ویارېدل ته جومات کې ناست دی شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل یو تیزې چغې سره وی الله او چې وی الله نو اتکړی اوښلی دې په ځمکه پرېوتی خپو کې زولنی دي اوښلی دې په ځمکه پرېوتی د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتی چې تاتاري بادشاه وکتل او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته یې فوج والا ته وي دا بوځئ خپل جومات ته یې بوځئ دوی ته غږ ونه کړي اوس په بل غم ونړو د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېرته ونه شلی مونږ غرق نه کړي دا بوځئ خپل جومات ته ګوره په سچه د الله نوم والا په محبت د الله نوم اخلا
مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو د شپې به هم تکرار کو. د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وایي ما خپلو ملګرو سره هغه دي ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې خپل تکرار کو. وایي په یو ځای زه هم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وایي مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال سات. وایي ما ته ټولو وایي چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق. که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سباني سبق هم نه پوهېږو. ما کتاب ترخ کې واغېسته. شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم. نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به دې زده کړم. خو سخت یخني وه وایي. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې سینګ روان شو. نو زه ور تیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه. دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وه. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي؟ دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به ځي درس لا. او دا هغه خپل د اشراق هغه مکروه وخت ختم شو، مونځ وکړو او څنګه راووته. ترخ کې مې کتاب و. وی ما ته وایي چې اشرف علي څه دي؟ و چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زه رپېدم. هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي چې جامع د خولو شوړ پوړ په تندي د خولو به روانې دي. وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما، نه پې زما ملګري پوه دي، نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کړې. وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو، صاحب کینونه وی نه، په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم. دې څه وایي؟ نه په لفظ پوهېږم نه په معنا. وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې؟ وی ما چې صاحب لږ راښکته شه، پوه نه شوم، لږ راښکته شه، هېڅ باندې پوه نه شوم. وی بیا تحقیق دوباره شروع کړو. وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم. وی ما ته ورته وایي چې سبق اخلاص کړ. وی چې اشرف علي پوه شوې؟ وی ما چې صاحب پوه نه شوم، لږ نورو مخکته شه، اوچت روانې، لږ ښکته شه. وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي، بل وخت به درته بیا ووایم. ګوره دا د الله سره نسبت دی. یو مثال به درکړم تاسو پې ښه پوه شئ. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم، وحی راغلی وه. وی چې ورغلم او کېناستم، عایشه خپله بیبي ده، څومره خوښه ده، د ابوبکر صدیق لور ده. وی ما ته من انت څوک یې؟ ما وی چې عایشه تو عایشه. وی من عایشه څوک ده؟ نه پېژنم. ما وی ابنتو ابي بکرن، د ابوبکر لور ده. ته ما نه پېژنې ابوبکر لور یم، ستا بیبي م که ده. وی من ابوبکر، ابوبکر څوک دی؟ هم نه پېژنې. ما وی ابن ابي قحافه، د ابو قحافه زوی دی. وی من ابو قحافه، ابو قحافه څوک دی؟ وی او یریدم چې روانه شوم. دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژني. هغه یارې غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژني، د ابوبکر د پلار نوم پېژني چې دا لا څوک دی. داسې ذکر به کېده. دغه ذکرت کړی ماتی، دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي. دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کوم شخصیت ته جوړ کړ. یو مثال درکو، د رضا سابق صاحب به تاسو ټولو پېژنده، الله دې وبخي. تاسو زموږ د روجو فیصلې به کول. صبیح الدین سابق صاحب جمعات کې ناست یم، الله شاهد دی، الله ګواه دی. دا خبره دې ما په خپله اورېدلې، بلکې یوازې ما نه، دا هغه ډېره ځایونو کې کړې دا خبره. زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباري جان صاحب زموږ دا
عمر زو تاسو پیژنده عبدالباری جان صاحب راځي یو را سره دیو دریم هم د یو کس نوم واغېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده 3 کسان مونږ په دیوبند کې سبق هم وی مونږ وی چې زو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات وکړو وی دا دریم ملګري راته وی چې مړه تاسو اوسګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی خو لګیا دی او لنګرې دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دی په دې څه کوی ډېر بد یې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لرې شي برګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې راوړي واسکټ کې ورته اچوي پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګډې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشا خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دی خدای وایې لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیري عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات له راتلل و د ملاقات قانون دا دی چې بل له به تکلیف نه ورکې دا قانونه مو پیژنې بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي بیا ته ځي نه دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل له به تکلیف نه ورکې ضرر به نه رسې دا قانون دی نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی و د خانقاه مشر نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی که بیعت ته راغلی وی بیعت ته دریو کې به یو وایه ټول به نه وایه او بیا به اشارې کې نظر به روځی وی چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو وی یارولو داسې هیبت را باندې راغی وی چې ورننوتو وی مولانا اشرف علي صاحب ناست و مونږ ودرېدو وی کون ہے کون ہو سو کے مونگی حضرت طالب العلم ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے حکم نے نراغلی ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نراغلی کس لیے آئے ہیں سل راغلی مونگی بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لراغلی بس سابق سیما تیو قتل عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل وی تشریف رکې کېنه وی چې د دریم ته وکتل کېناسته وی مونږ خو کېناستو چې دریم ته وکتل چې په لارې ولا غیبت کو او غیبت کو وی ده ته وی چې اٹھو خبیث اٹھو خبیث بس خبیث اٹھاؤ تم تو زور سے تو زبردستی نکالو نکل جاؤ خبیث کے بچے اور نکل جاؤ خدای بس وی سړی په پټه پټو ویست موږ نه خولې وپوهېده چې خدای پاکه دا څنګه دته په ده پیښ و دې ته کشف وایي دې ته کشف مونږ یې وپېژندو زمونږ عزت وکړه چې تشریف راکې کښېنئ تشریف کېدی هغه ته ویټو خبیث فورن یې هغه وویسته په منډه یې وویسته بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی داغه موریدو او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او داغه موریدو دا ذکر چی کنه ذکر دا د سړی په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي زه نه وایم مونږ وایو زړه خپه دی له پریشانه د ټینشن ګولې الله وی سال علاج ولې نه کې الله خبردار داسې ولا خبر هم نه را لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبردار الله خبردار بذکر الله تطمئن القلوب طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی بیا تقدیم نه ما حق او تاخیر دی فایده اختصاص ورکړي اثر الله خاص د الله پنوم خاص د الله پنوم تطمئن القلوب زړونه مطمئن کیږي په بل شي نه الله پنوم په زړه کې اطمینان راځي زمانو الله ذکر بکوي ښا لږ مهرباني وکړئ الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ پریشانی به نه انشاءالله العظیم وی بس معمولی به یي دا نه چې نه انسان د خامخا راځي خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولای ولا خوري هغې نه به پې خلاص نو د الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کې سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره چې دی
او زما په خیال په 10 روپۍ دی کې په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې پرتی وي او لاس ته ورښکته کو اسې د مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته را یادوي که تسبیح د جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتی وي ګوتې وجنګېدې الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې واورئ د علماو بیانات واورئ درسونه پې دا فایدهمند نعتخوانۍ پې خیر دی واورئ فایدهمنه خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل خدای دا دنیا کې انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي د درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی